د ایران او د امریکې د اسرائیل ترمنځ د جنگ سره د 21st century یو دویمه لوی چې د یوکرين او د رشیا ترمنځ دا وخت په ډیر د زور سره روانه ده. دغه جنگ کله چې د یوکرين په خاور باندې د رشین انویژن وکړای سو د دې یرغل په نتیجه کې د یورپ او د دې سکیورټي او د په خاصه توګه د لویدیز یورپ دغه د سکیورټي ډاینامیکس دغه د امنیت سټرکچر چې وغه ټول زیات تر نو د غوښنه لاندې سو د نو مسایلو سره مخامخ سو. د یوکرين او د رشیا ترمنځ جنگ لکه څنګه چې په وسنۍ ګلوبلایزډ دنیا کې تر یوې خطي پورې محدود نه دی یا د دوو بیلجرنت سټیټس ترمنځ دغه جګړه روانه نه ده، بلکې د دې جنگ د څخه د یورپ د په خاصه توګه بیا د ایشیا او د سنټرل ایشین سټیټس چې کوم دي د هغو ډیر زیات تاوانونه او نقصانات مخې ته راغلي. په هیومانیټریان کرایسس یا د ریفیوجیز کرایسس د یورپ په ډیرو ملکونو کې د ایران د یوکرين څخه راغلي خلک دغه پر اقتصاد باندې دغه په تعلیمي نظام باندې یا دغه په یو قسم د دغه په کوربتو باندې یو نوې فشار چې دی رامنځته کړي. د دې جنگ له سبب په ګلوبل سطح کومو ګورو د خوراکي چیزونو یا د فود پروډکشن ډیر زیات کمای مخې ته راغلی دی. یوکرين او روس رشیا دواړه چې د غنمو د جوارو او د همدارنګ د سری د فرټیلایزرز ډیر لوی په بڑه پیمانه باندې په پراخه پیمانه باندې دغه صادرونکي وادونه دي چې د دې جنگ له امله د په دنیا کې د غنمو د غلو د خوراکي د اشیاء چې دی ډیر زیات کمای مخې ته راغلي دي. د دې جنگ سره د انرژي پالیټکس چې هغه هم په ډیر زور او شور سره د دې جنگ برخه سو د دې سره تړلې پاتې سو. یعنی که څه هم دغه جنگ ته روس په داسې نظر ګوري چې کله چې یوکرين کوشش وکړي چې هغه د نیټو ممبر ځان جوړ کړي نو روس چې د یوکرين د یو گاونډي په توګه نه ګوري، صرف په دې نظر نه ورته ګوري چې واکه یوکرين د گاونډي دی. کله چې یو اس اس ار ماتسو سویتینین ماتسو دغه وخت څخه یوکرين د یو جلا هیواد په توګه باندې رامنځته سو. نو په داسې حال کې چې اوس هم روس چې د یوکرين د ځان لپاره یو ستراتیژیک د ستونزه غني داغه د خدشه ده چې کچيري د یعنی یوکرين د نیټو ممبر جوړیږي نو دا به د لپاره یو د ستراتیژیک انسرکلمنت یا د انفلوئنس سرکل د ماتېدو چې دغه کوشش وي. روس په دې حساب کې هم دی چې کچيري یوکرين چې د گاونډي هیواد دی د نیټو ممبر جوړ سي نو به د نیټو ایکسپانشن د رشیا تر پولو پورې ورسیږي. نو د رشین دغه د کاروایی چې د ځان لپاره د یو قومي یا د ملي امنیت په توګه ودی ته ګوري. بل خواته د انرژي په سلسله کې لکه تاسو ته چې ما ذکر وکړ چې د یورپ ډېری هیوادونه د رشیا د نېچرل ګیسو په ریزرو باندې د دې ډېر لوی تکیه و ډېر لوی ډیپندنسي و، خو جنگ دوی ودی ته مجبور کړ چې ځان له الټرنیټ یا سبسټیټیوټ متبادل سپلای لاینونه وګوري، متبادل د انرژي لاري چې دی غسم کړي. نو د دې لپاره د خپل امریکا او نور داسې هیوادونه چې هغه اوس د دې هغه ضرورتونه پوره کوي او یورپ د رینیویبل انرژي یا د نیوکلیر ریاکټرز څخه خپل د توانایي دغه چې دغه د پوره کولو په کوشش کې دی. نو دغه جنگ هم د 20مې نړۍ د لوی جنگونو څخه یو لوی جنگ دی چې په هغه کې د هایبرید وارفیر یا د جنگ د نوې نیچر سره سم په دې کې د ډرونز استعمال یا د سایبر وارفیر یا د الکترونیک وارفیر په ډیر لارج سکیل باندې د دې استعمال چې د هغه مخې ته راغلی دی او د جنگونو نوې بڼه چې دا مخ ته کړی ده.